أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حامدا ومصليا، أما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل معلوم لك. شایستان نور مبارک د رسول کریم صلی الله علیه وسلم شایستان نور مبارک وایو. رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځانګړي او خاص نور باندې سرلوړی عزتمن شوی وو. د بې فکره انسان به دا خیال شو چې د تکبر څخه یې سر لوړ ښکاریږي، خو الله جل جلاله و رسول کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته یو ځانګړی مرتبه او شان ورکړی وو. علامه جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه مبارک، علامه نبهانی رحمت الله علیه مبارک، علامه محمد یوسف کاندلوی رحمت الله علیه مبارک د هند بن حارثه رضی الله عنه مبارک څخه روایت نقل کوي چې پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک ته الله جل جلاله ځانګړی نور ورکړی وو چې په هغه نور لوړ او غټ ښکارېدی. د بې فکر کتونکو به دا خیال شو چې دی مبارک تکبر کوي. یو شاعر شعر لیکلی دی: الله درکړی دی لوړ شان ای منور رسوله، الله درکړی دی لوړ شان ای منور رسوله، زموږ لارښود، زموږ نظر، زموږ رهبر رسوله. ستا د سپېڅلي مخ له نوره رب پیدا کړه دنیا، ستا د سپېڅلي مخ له نوره رب پیدا کړه دنیا. خوشبو خبرې دي په هر خوشبو خپره دي په هر خوا سوله عنبر رسوله. د نیکمرغۍ په غېږ کې ژوند د هغه چا نصیب دی، د نیکمرغۍ په ژوند په غېږ کې د نیکمرغۍ په غېږ کې ژوند د هغه چا نصیب دی، څوک چې روان وي ستا پر لار نبي سرور رسوله. څلور یاران دي لکه ستوري د اسمان پر لمن، څلور یاران دي لکه ستوري د اسمان پر لمن، حضرت عثمان، حضرت صدیق، علي، عمر رسوله. نظرګل هم در باندې وایم درود سلام په مینه، د سترګو تور مې یې جانانه د زړه سر رسوله، د سترګو تور مې یې جانانه د زړه سر رسوله. وما علینا الا البلاغ المبین.